إليكم إذا رجعتم إليهم يعتذرون إليكم عذرنا پیش کوي هغو إليكم تاسو ته إذا رجعتم إليهم کلا چې تاسو واپس شوي إليهم هغو ته قالوا ويهغو لا قلت ورته لا تعتذروا تاسو عذرونه ما پیش کوئ لن نؤمن لكم هرگز موږ یقین نه کوو په تاسو باندې قد پتاقي سره نبأنا الله خبر را کړل موږ ته الله تعالی من اخبارکم د حالاتو ستاسو نه وسير الله زردا چې وی بني الله تعالی عملکم عمل ستاسو ورسوله او رسول بویني ثم پس تردونا تاسو بارت خشه الى عالم الغیب عالم د غیب ذات و شهادت او د حاضر چې عالم دی په غیب باندې و شهادت او په حاضر باندې پينبئکم نو خبر بدر کې الله تاسو لپاره په هغه څه باندې کنتم چې وای تاسو تعملون عمل کړو تاسو په مخکینی آیاتونو کې الله جل شانه فرمایل انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء چې بشک السبيل لار د الزام په کسانو باندې دا چې هغو اجازت طلب کوي ستانه او دیو اغنیا دي په دغه آیات نه واضح شوه چې الزام په هغه خلکو باندې دی چې هغه به د نبي نه اجازت طلب کاو چې موږ جهاد ته تبوک ته نشو تللی او دیو اغنیا دي نو الله وایي چې انما السبیل بشک لار الزام په دغه خلکو باندې دی و چې په دغه خلکو باندې الزام دی چې دیو جهاد ته نه دي تلي او اجازت طلب کوي او دیو اغنیا دي نو الله جل شانه دے آیات کریمه کې و ذکر کوي یعتذرون الیکم چې تاسو کله مدینې ته واپس شئ نو دیو به تاسو ته عذرونه پیش کړي خو تاسو به د دیو عذرونه نه قبلوئ او تاسو ورته وایه چې تاسو عذرونه مه پیش کوئ منګه په تاسو باندې یقین نه کوو په تحقیق سره الله تعالی موږ ته خبر را کړی دی د حالاتو ستاسو او زر ده چې الله تعالی به ستاسو عمل او د رسول عمل دا به ویني زر ده چې الله تعالی به ستاسو عمل ویني او رسول به هم ویني نو په دې آیاتونو کې اعجاز د قرآن دی ځکه چې دا آیاتونه په تبوک کې نازل شوي دي دلیل په هغه باندې اذا رجعتم الیهم دی او دا عذرونه پیش کول دا به وروسته راځي او همدغه شانته وشوه چې رسول علیه الصلاة والسلام ته دغه خلکو رسول علیه الصلاة والسلام ته عذرونه پیش کول منافقینو به عذرونه پیش کول نو د دې نه اعجاز د قرآن ثابت شو په دې ځای کې یا حاصل داره چې مخکې بیان د منافقینو مو منافقین د غزوه تبوک نه پاتې شوي
منافقینو خو به ظاهرا خپل ځان ته مسلمانان وي. الله په دې ځایونو کې دا ذکر کوي چې دغه منافقان دوی به تاسو ته عذرونه پیش کوي چې تاسو کله هغو ته ورشئ، خو ته ورته وایې نبي چې تاسو عذرونه مه پیش کوئ، موږ په تاسو باندې هرګز یقین نه کوو. دا د دې آیات مطلب دی. اوس په دې ځایونو کې یاد عذرونه پیش کوي، هغو الیکم الیکم یې ووایو او داسې ونه ویل چې اذا یعتذرونه عذرونه پیش کوي الیکم تاسو ته، اذا رجعتم الیها چې کله تاسو واپس شوئ د مدینې ته، الیها یې ونه وایو بلکې اذا رجعتم الیهم یې ووایو چې کله تاسو واپس شئ الیهم هغو ته. مدینې ولې نه ویله؟ موږ د هغې نه جواب کوو چې رجوع چې کېږي او راګرځېدل نو هغو خلکو ته کېږي. بیابان صحرا ته هغې ته رجوع نه کېږي. نو لحاظه چې رجوع کله کېږي نو هغه خلکو ته کېږي. نو ځکه په دې ځایونو کې اذا رجعتم الیهم یې ووایو. یو او په دې ځایونو کې چې عذرونه به پیش کوي هغو تاسو ته چې کله تاسو واپس شئ هغو ته. نو چې کله تاسو واپس شئ هغو ته، نو چې کله را واپس شئ نو دیو به عذرونه پیش کوي. نو په دې کې اشاره ده چې دیو به جلتی دی عذرونو ته کوي چې کله تاسو بس واپس شئ دیو به راځي عذرونه به پیش کوي. دا مطلب وسیر الله زردا چې وی بني الله تعالی عملکم عمل ستاسو، الله به ستاسو عمل وي. ورسوله رسول به ویني عمل ستاسو. د دې جملې نه بعضې خلک استدلال کوي چې زرد چې الله به عمل ستاسو ویني ورسوله او رسول به ویني. نو د دې جملې نه معلومه شوه چې الله د خلکو عمل ویني، دا خو صحیح ده، خو چې رسول له ټولو خلکو عمل ویني نو رسول خو به په هر ځای کې حاضر ناظر وي. چې رسول د خلکو عمل ویني، چې هغه د خلکو عمل ویني. وسیر الله زرد چې وی بني الله تعالی عمل ستاسو. ورسوله او رسول الله به عمل ویني، زرد چې رسول الله به ستاسو عمل ویني. نو چې الله ستاسو عمل ویني، رسول الله یې ویني، نو رسول خو چې عمل به هله ویني، ځکه چې دا خلک خو له قیامته پورې چېرې رسول حاضر ناظر وي. موږ وایو چې دا معنا غلطه ده، ځکه چې د دې مطلب په دې آیات کې وروسته را روان دی، په 105 نمبر آیات دی، هلته پکې دا دی وسیر الله زرد چې وی بني الله تعالی عمل ستاسو او رسول به عمل ویني والمؤمنون او مؤمنان به ستاسو عمل ویني. نو د دې مطلب دا دی چې تاسو ای حاضر خلکو کوم کې خطاب تاسو کوم عمل کوئ نو الله به ویني، او چې تاسو کوم عمل کوئ نو رسول به ستاسو عمل ویني. زره چې الله او رسول به ستاسو عمل ویني، ځکه عمل تاسو کوئ او رسول ژوندی. سیحلفون بالله زرد چې قسمونه خوري هغو بالله په الله باندې لکم تاسو ته اذا انقلبتم کله چې تاسو واپس شئ الیهم هغو ته لتعرضوا عنهم چې تاسو مخ واړوئ د هغو نه. فاعرضوا عنهم نو تاسو مخ واړوئ د دیو نه. انهم بېشکه هغو رجسون ګندګي ده، ومأواهم جهنم او ټکانه د هغو جهنم د جزاء بدله ده بما کانو په سبب د هغه باندې چې و هغو یکسبون کسب کول هغو. سیحلفون زر ده چې هغو قسمونه وخوري بالله په الله لکم تاسو.
زر دا چې هغه دا منافقان دا به په الله قسمونه خوري چې تاسو کله واپس چې تاسو مخ واړوئ د دیونه لهذا د منافقینو دا عادت و چې دا قسمونه د هغو یو ډالو نو دې منافقینو به په دروغه باندې قسمونه خوړل او دا قسمونه د دې لپاره خوړو چې تاسو دې نه مخ واړوئ څه ورته وایم نو الله نبی مؤمنانو ته وایي فاعرضوا عنهم تاسو مخ واړوئ د دیونه اعراض ته خو کوم اعراض ته وکړئ اعراض د غصې اعراض د رضا نه دی چې تاسو د دې نه راضي نو تاسو د دیونه اعراض وکړئ خو دا کوم اعراض دی اعراض د غیظ د غصې دی نو لهذا اعراض د غیظ د غصې تاسو په دې نه وکړئ انهم بېشکه دا مشرکان رجس نجس دي او په مخکې آیت کې تیر شوی دی انما المشرکون نجس چې بېشکه مشرکان نجس دي چې بېشکه مشرکان نجس دي دا مخکې تیر شوی دی نو په دې ځای کې نه کې چې وایي بېشکه مشرکان انهم بېشکه دا مشرکان نجس رجسن ګندګي ده او د دیو په دیو کې ظاهري پلیتی و نجاست نه و ظاهري ګندګي په دیو کې نه وه په دیو کې چې دا رجس دی نو دا ګندګي د عقیدې ده ځکه چې دا ګندګي د افعالو قبیحه ده چې دیو قبیح کارونه کوي دا ګندګي انهم رجسون دا ګندګي دا د دیو د افعالو قبیحه ده د عقیدې ده چې د دیو عقیده خرابه ده دا مطلب چې انهم بېشکه هغو ګندګي او یا په دې کې ګندګي ظاهري هم شته ځکه چې دا کافرانو دا خو د غسل نه لامبي نه اودس نه کوي نو لهذا په دې کې هغه ظاهري نجاست هم پکې د ګندګۍ نه ځان نه بچ کوي ومأواهم او ټکان راغو جهنم و جهنم دی جزاء بدله ده بما کانو په سبب دغه باندې چې هغو یکسبون کسب کاوه هغو یحلفون لکم قسمونه خوري دا منافقان لکم تاسو ته لترضوا عنهم چې تاسو راضي شئ د دیونه فإن ترضوا عنهم کچرتا تاسو راضي شئ د منافقانو نه فإن الله بېشک الله تعالی لا یرضا ناراضي کېږي عن القوم د قوم نه قوم الفاسقین چې فاسقان دي قسمونه خوري دا منافق چې تاسو دغه نه راضي شئ او دا کوم منافقان دي هغه چې رسول علیه السلام غزوه تبوک ته تللی او دیو پاتې شوي نو کوم چې پاتې شوي نو دا قسمونه خوري تاسو ته چې یاره تاسو د دیو نه راضي شئ الله نه مؤمنانو ته وایي که چېرته تاسو د هغو نه راضي شئ نو بېشکه الله تعالی د قوم فاسقین نه الله نه راضي کي که تاسو ته راضي شئ خو الله تعالی د دیو نه راضي کي دا مطلب دا آیات نازل شوی دی په جد بن قیس کې معتب بن قشیر کې او د دیو د ملګریو د منافقینو نه او دا منافقان په مدینه منوره کې تقریبا 80 کسان نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د تبوک نه راغی نو هغه مؤمنانو ته حکم وکړو چې تاسو به د دې منافقانو سره نه کښېنئ نه به د هغو څه خبرې کوئ صحابه د رسول علیه السلام دا خبره هغو ومنو ده
نو چې کله هغو د رسول علیه الصلاة والسلام دا خبره ومنو ده نو دا منافقان دا براتله او دې صحابه ته به قسمونه خوړل چې تاسو له دې نه راضي شئ. الله دا آیات نازل کړ. الاعراب باندې چې اشد ډېر سخت دي کفرن په کفر کې و نفاقا او په نفاق کې و اجدروا او ډېر لایق دي الله يعلمو چې ونه پېژني او حدود ما حدونه د هغه څه انزل الله چې نازل کړلی الله علی رسوله پر رسول خپل او الله تعالی علیم علم دی حکیم حکمت والا دی. ومن الاعراب بعض باندې چونه من هغه څوک دی یتخذو چې نیسي هغه ما هغه ینفقو چې خرج کوي هغه مغربا تاوان ویتربص بکم الدوائر او انتظار کوي پت دا منافق اعراب پتاسو باندې الدوائر د مصیبتونو د زمانې د گردش د زمانې علیهم پا اغو باندر دائرت السوء گردش بدوی واللہ اللہ تعالی سمیعون اوردن کے دے علیم علم دے. الاعراب پا مخکینی آیاتونو کې هغه منافقین ذکر شو چې هغه په مدینه منوره کې نو په مدینه منوره کې چې کم منافقینو د هغو بیان ذکر وشو. اوس فالاعراب اشد کفرا و نفاقا په دې سره الله تعالی هغه اعراب ذکر کوي هغه منافقین ذکر کوي چې هغه د مدینې غیر چاپیره په باندو کې اوسېدو. د هغه اعراب ذکر کوي. اعراب دا صيغه د جمع دا خو جمع د عرب نه ده. اعراب صيغه د جمع دا خو جمع د عرب نه ده. ولې نه ده؟ ځکه چې عرب خو عام دی. عرب هغه چاته وایي چې هغه د دغه عربو قبیلې اوسي نو چې هغه په غره کې اوسېږي په بانډو کې او که په کلي کې اوسېږي نو لہذا عرب خو عام شو نو ځکه اعراب جمع د عرب نه ده. ځکه او عرب هغه چاته وایي چې بانډه کې اوسېږي او عرب خو عام دی چې په دغه بانډو کې اوسېږي او غیر بانډو کې نو عرب عام دی نو ځکه اعراب جمع د عرب نه ده. که جمع شي د عرب نو عرب با عرب که جمع د عرب شي نو په عرب کې دا واحد عام شو د جمع او دا خو جایز نه ده. یو اعراب لہذا نو د دې وجې نه اعراب د دې واحد د دې اعرابي دی. واحد اعرابي دی. نو فرق په مابین د جمع او د واحد کې پیا سره دی. که اعراب دی وایو جمع اعرابي یا دې پورې راوړه اعرابي پورې دی یا راوړه نو لہذا دا بیا واحد شو. عرب جمع د عربي ده. عرب جمع د عربي او د دې جمع عرب هم راغلی. عرب جمع د عربي ده. عرب ته عرب ولې وایي؟ ګوره عرب جمع د عربي ده خو د دې عربي جمع اعراب هم راغلی اعاریب هم راغلی اعاریب او عرب هم جمع راغلی.
عرب ته عرب ولې وایي؟ ځکه چې اسماعیل علیه السلام دا نشونما موندلې وه په عربه کې، او عربه دا تهامې ته وایي، مکې مکرمې ته. نو په مکه مکرمه کې دا اوسېده. نو چې دا کله په مکه مکرمه کې اوسېده، نو ځکه دې ته عرب وایي. بعض علما ذکر کوي چې عرب هغه چاته وایي چې په ښارونو کې اوسېږي، په کلو کې اوسېږي. اعراب هغه چاته اوسېږي چې په بانډو کې بیابانونو کې اوسېږي، د دغه قبیلې د عربونه. نو بیا عرب او اعراب دواړه متباینان شو. بهرحال په دې آیات کریمه کې الله وایي چې اعراب بانډچي ډېر سخت دي په کوپر کې او په نپاق کې. ولې په کوپر کې او په نپاق کې سخت دي؟ ځکه چې د وجه توحش د دیونه چې هغه وحشي دي، لهذا په غرونو کې چې اوسېږي نو هغه وحشي دي. دویم، زړونه د هغو سخت دي. دریم، چې د حکمت والا خلکو سره هغو خلط شوي نه دي. او بل دا چې د کتاب او د سنتو نه ناخبر دی، بس په غرونو کې اوسي. نو ځکه الله وایي چې الاعراب سخت دي په کوپر او په نپاق. نبی علیه السلام په یو حدیث کې ذکر کوي من سکن البادیته، هغه څوک چې اوسیږي البادیته په بیابان کې جپا، نو هغه جپاکش دی، د هغه زړه سخت دی. ومن اتبع الصیده، او هغه چا چې تابعداري وکړه د ښکار په ښکار پسې ورپسې، او رسول علیه السلام وایي غفله، دا سړی غافله دی. ښکار چې کوي غافلي د الله نه، د الله د ذکر. ومن اتى السلطان، او هغه څوک چې باچا له راغی او په توتې نه، نو هغه په فتنه کې مبتلا شو. نو هغه څوک چې هغه باچا له راغی، نو هغه په فتنه کې مبتلا شو. د امیرانو خواته ورتلل، دا په فتنه کې مبتلا کېدل چې دا په فتنه کې مبتلا شو. وَأَجْدَرُوا، او ډېر لایق ده الله یعلمو چې ونه پېژني احدونه د هغه څه چې نازل کړلی الله په رسول خپل باندې. او دا اعراب والا لایق دي چې حدود د هغه څه چې الله نازل کړلی په رسول هغه ونه پېژني. نو لهذا د اعراب والاو سره علم نه لایق دی الله یعلمو چې ونه پېژني. حدونه د هغه څه چې الله نازل کړي په رسول خپل باندې، د هغې حدونه ونه پېژني. په دې ځایونو کې اوس تاسو وګورئ، لایق ده چې ونه پېژني حدونه د هغه څه چې الله په رسول پیدا کړي، د هغې حدونه ونه پېژني. د دې آیات د وجې نه بعضې علما ذکر کوي، د دې آیات د وجې نه بعضې علما ذکر کوي چې اعراب والا د هغو ګواهي په ښار په سړي باندې نه قبلي. ځکه چې اعراب و اجدر لایق دي چې ونه پېژني حدونه د هغه چې الله نازل کړي په رسول خپل باندې، د هغې حدونه ونه پېژني. نو لہذا بعض علماء دا وایي، بعض علماء ذکر کوي چې چونکې د اعراب والا لره علم نه،
نو چې کله د اعرابو والاو لره علم نشته نو دا به امامت هم نه کوي. بعض علما دا چې دا به امامت هم نه کوي. خو دا دواړه خبرې صحیح نه دي، ځکه چې وروسته ومن الاعراب من یؤمن بالله والیوم الاخر، چې اعراب والا هغه کې علمي، هغه تقواداري، هغه کې عدل پکې، د عادلانو گواهی خو قبلیږي، نو لہذا د هغو گواهی هم قبلیږي. او دارنګه چې هغه عالمي قاری نو چې هغه امامت کوي د هغه امامت هم صحیح کیږي. ويتربصوا انتظار کوي فکم بکم بتاسو باندې الدوائر نوب الدهر. نوب الدهر یعنی مصائب د زمانه، هغه مصائب چې احاطه په سړي کوي. نو انتظار کوي په تاسو باندې الدوائر، هغه مصائب د زمانه، هغه مصائب چې احاطه په سړي باندې کوي. نو لہذا هغه مصائب په تاسو باندې نو انتظار کوي په تاسو باندې الدوائر د مصائبو د زمانه، چې زمانه په تاسو باندې څه بد شي څه بد حالت راوړي. الله دیو ته بد دعای کوي چې په دې منافقینو باندې دی، په دې اعرابو د دایرة السوء گردش بد. ومن الاعراب بعض اعرابنا بانډه چونا من هغه څوک دی یؤمن بالله چې ایمان راوړي هغه بالله په الله باندې، والیوم الاخر او په ورځ هغه ورځ الاخرې چې اخرنۍ ده، په اخرنۍ ورځ باندې ایمان راوړي. ويتخذوا او نسی هغه ما هغه څه ينفقو چې خرج کوي هغه قربات ذریعه د نزدېکت عند الله په نزد الله، وصلوات الرسول او نسی هغه چې خرج کوي ذریعه د درود د دعاګانو د رسول. الا خبردار انها بشک دغه دعاګانې او دغه دعاګانې د رسول قربت لهم ذریعه د نزدېکت د الله ته د هغو دپاره. سيدخلهم الله زرد چې داخل بکې هغو در الله تعالی په رحمت خپل کې. ان الله بشک الله تعالی غفور بخښونکی دی، رحیم مهربانه دی. ومن الاعراب بعض د باندې چون، اعراب نه مراد بعض باندې من هغه څوک دی چې ایمان راوړي. په مخکینی آیاتونو کې هغه اعراب ذکر کړ چې هغه منافقین. نو په اعرابو کې د مدینې منورې خو غیر چاپیره هغه اعراب هم اوسېده چې هغه مؤمنان. نو په دې آیاتونو کې ومن الاعراب هغه اعراب ذکر کوي چې اوس هغوی ایمان راوړی. هغه اعراب ذکر کوي چې هغه اعراب د مؤمنانو دي. ويتخذ نسی ما هغه ينفقو چې خرج کوي هغه قربات ذریعه د نزدېکت په نزد الله، چې دا کوم څه چې خرج کوي نو دا ذریعه د نزدېکت نسی په نزد الله، چې په دې باندې موږ الله ته نزدې کیږو. وصلوات الرسول او کم څه چې خرج کوي نو هغه ذریعه نیسي د دعاګانو د رسول. صلات نسبت چې کله الله ته وشي د هغې نه مراد رحمت دی، استغفار دی. د صلات نسبت چې رسول ته وشي د هغې نه مراد دعا ده.
د صلات نسبت چې کله انسانانو ته وشي نو دا هغې نه مراد مونځ دی چې انسانان مونځ کوي. دا آیات حالات داو چې کله به رسول علیه السلام له چا صدقات راوړو مالونه به یې راوړو نو رسول علیه السلام به هغه ته دعاګانې کولې. نو صلوات الرسول مطلب دا چې مال خرج کوي نو دا د رسول د دعا زوري او د رسول دعا خو څه وړه خبره نه وه. رسول علیه السلام به چې چاته دعا وکړه دا وړه خبره نه وه. د رسول دعا هغه اوچته خبره وه. په دې ځای کې په یو خبره لږ بحث کوو چې صلات او سلام دی. په غایب باندې سلام لیږل جایز نه دی. لکه یو سړی وسوی علی علیه السلام دا جایز نه. دارنګې صلات لفظ د فرشتو نه او د انبیاو نه علاوه د بل چا دپاره مستقلا جایز نه دی چې په هغه باندې ته صلات ولګي. مثلا دا جایز نه ده چې یو سړی اوس ووایي علي صلی الله علیه وسلم چې د علي سره صلی الله دا جایز نه ده. البته که اول صلات پر رسولانو ولیږه بیا د هغه څه وروسته طبعا پکې څوک شریکه نو هغه جایز دی. لکه اللهم صل علی محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آله. نو اول صلات پر رسول الله علیه السلام باندې ولګه وروسته ورسه آل ذکر کړه. وعلى اصحابه وروسته ورسه اصحاب ذکر کړه. نو لہذا دا جائز وروسته ورسه صلات ذکر کړه لہذا دا جائز. دا مطلب دی. اوس دا صلات لپس با په د رسول نه علاوه فرشتو نه علاوه د رسولان نه علاوه په بل چا باندې نه لګي. د دې د منع وجه سره وجه منع په دې کې دا ده چې دا شعار د اهل بدعو دی چې علي صلی الله دا اوس د اهل بدعو د بدعتیانو علامه ده چې صلات د انبیاو نه علاوه په بل چا لګي. بل دا چې دا مخصوص دی په لسان د سلف په انبیاو په فرشتو علیهم السلام باندې. سلف صالحین ټول داسې را روان دي چې صلات لفظ به په انبیاو دپاره استعمالوي په هغو به صلات لګي او په فرشتو. لکه دې ته اوس وګورئ د الله په حق کې موږ څنګه وایو الله عز وجل. عز عزتمند دی، جل مقام لوی دی. نو دا عز وجل دا اوس داسې لفظ دی چې د رسول دپاره اوس هماغه به عزتمند دی لوی شان دی خو د هغه دپاره څوک نه وایي چې رسول عز وجل. ولې؟ ځکه چې په دې باندې د خلکو د سلفو زبان را روان دی چې د الله عز وجل. په دې ځای کې اوس یو اشکال دی چې رسول علیه السلام له ابو اوپا هغه صدقه راوړه. نو رسول علیه السلام ورته وویل چې اللهم صل علی آل ابي اوپا چې ای اللهم ای الله تعالی صلی ته صلات نازل کی علی آل په آل ابي اوپا د آل ابي اوپا باندې ته صلات نازل کی. نو رسول خو صلات لپس د آل ابي اوپا لپاره مستعمل.
موږ د هغه نه جواب کوو چې دا صلات خو حق د رسول دی موږ به په هغې لیږو اوس چې هغه د چا دپاره استعمالی نو په هغه باندې څه اعتراض نشته دی او نه چې دا خو مختص زموږ په زبانونو کې په رسول باندې دی چې موږ به د رسول سره صلی الله علیه اوس چې هغه راغلو په چا دپاره وایي نو لهذا هغه د دې نه مستثنا دی ځکه چې صلات خو د رسول حق دی چې هغه چاته وایي هغه ویلی شي خو موږ یې خو نه شو ویلی زموږ حق خو نه دی که دا مطلب والسابقون الاولون والسابقون وړاندې کېدونکي خلک الاولون چې لومبي دي من المهاجرین د مهاجرین والانصار او د انصارو نه والذین او د هغه خلکو نه اتبعوهم چې ورپسې و هغو په دغه صحابو پسې بإحسان په احسان سره رضی الله عنهم راضي دی الله تعالی د هغو نه ورضوا عنهم هغو هم راضي د الله نه واعد لهم الله تیار کړی دی د هغو لپاره جنات جنتونه تجري چې بهیږي به تحتها لاندې د دې نه الانهار ولې خالدین فی همیشه به بری جنتونو کې ابدا همیشه ذالک دغه الفوز العظیم کامیابی دا العظیم لویا والسابقون اولون په مخکینی آیاتونو کې په اعراب او بانډو کې چې کم نیکان خلکو مؤمنانو د هغو بیان وشو اوس په دې سابقون الاولو کې بیان د اشرفو خلکو دی هغه اشرف خلک غوره خلک د هغو بیان دی سابقون الاولون نه مراد څوک دي بعضې وایي چې دا هغه صحابه دي د مهاجرینو د انصارو نه چې دیو دواړو قبلو ته منځونه کړي هغه ته مراد بعض علما ذکر کوي چې سابقون الاولون نه مراد اهل بدر مراد دی بعض علما ذکر کوي چې سابقون الاولون نه مراد هغه خلک مراد دی چې بیعت الرضوان کې شریک شوي د حدیبیې په مقام باندې د رسول علیه السلام سره بیعت کړی بعض علما ذکر کوي چې سابقون الاولون هغه خلک دی چې هغو اسلام راوړی او د هجرت نه مخکې بعض علما ذکر کوي چې په دې ځای کې السابقون مخکینی الاولون چړمبنیو دا صحابه مهاجرین او انصار هر خیر تا هر د نیکی کار تا هر د جهاد کار تا وړاندې کیدونکي نو ځکه د مهاجرین او انصارو ته سابقون الاولون وایي امام رازی ذکر کوي چې د سابقون الاولون نه مراد هغه خلک دی چې دا په هجرت کې او په نصرت کې وړاندې دي لهذا دا په هجرت کې وړاندې شوي دي په نصرت کې د نبی هغه وړاندې شوي دي هغه ته مراد دي بهر حال سابقون الاولون چې د مهاجرین او د انصار نه دي او دغه سابقون الاولون څوک دي صحابه دي یا صحابه دي الله د صحابه په حق ویل رضی الله عنهم ورضوا عنه د دې وجې نه چې رضی الله الله د هغو نه راضي دی او دیو د الله نه راضي دي
د دې وجې نه د صحابو په حق کې به رضی الله عنهم ورضوا عنه رضی الله به صحابي نوم د چې وایي رضی الله عنه به او د دې نه معلومه شوه چې به صحابي باندې به چې اشرف خلق دی په هغه باندې به صلی الله نه وي ځکه چې الله رضی الله عنه. محمد بن کعب قرظي نه چا تپوس وکړو چې د صحابو په خپل منځ کې کوم اختلافات او مشاجرات او فتنو کې مبتلا شوي دي نو د هغو څه حکم دی؟ نو هغه ورته ویل چې صحابه ټول الله د هغو نه راضي دی. هغه سړی بیا تپوس وکړو چې څنګه ته الله راضي دی؟ هغه ورته دا آیات ویل چې سابقون الاولون ځکه چې دا صحابه خو د نور ټول امت نه وړاندې دي، د مهاجرین او انصار چې دي دا خو د نور ټول امت نه وړاندې دي. الله د دیو په حق کې وایي چې رضی الله عنهم، الله د دیو نه راضي دی. او د دې وجې نه د امت فیصله دا ده چې الصحابة عدول، صحابه عادلان دي. صحابي هغه چاته وایي چې رسول علیه الصلاة والسلام یې لیدلی او په رسول او دا مؤمن او په ایمان باندې مړي. بعض علما ذکر کوي چې صحابي یو سړی رسول علیه السلام یې ول د ایمان یې راوړ، بیا په منځ کې نعوذ بالله مرتد شو، بیا یې ایمان راوړ. بعض علما ذکر کوي چې دغه ته هم صحابي وایي، دغه هم صحابي دی. خوا که د رسول علیه السلام نه روایت کړی هغه هم صحابي دی، خوا که د هغه سره په غزواتو کې شریک شوی دی هغه هم صحابي دی، خوا که د رسول علیه السلام سره مجلس کې ناست دی هغه هم صحابي دی، او خوا که رسول علیه السلام یې صرف ولیده هغه هم صحابي دی. دا مطلب اوس یو سړی ړوند دی هغه خو رسول علیه السلام نشي لیدلی، نو چې هغه رسول علیه السلام ته راغی لهذا نو د هغه دا رسول ته کتل په منظره د لیدلو دي، دغه هم صحابي دی. دا صحابي دی د مهاجرین او د انصار. مهاجرین یې مخکې راوړی دی ځکه چې د اسلام نه سبقیت دی مهاجرینو کړلی. د دې نه معلومه شوه چې د نیکۍ کار ته چا وړاندېوالی کاو نو هغه اشرف دي، هغه غوره دي، ځکه سابقون الاولون ذکر کوي. او رسول علیه السلام فرمایي من سنه فی الاسلام سنة حسنة، چا چې په اسلام کې یوه ښه طریقه وچلوله نو فله د دغه سړي دپاره اجرها د دغه اجر دی، او وروسته چې څومره خلک راځي او په دغه باندې عمل کوي نو د دغه مخکینی سړي دپاره د هغې اجر هم دی. دا مطلب والذین اتبعوهم، او هغه خلک چې ورپسې دي په دې صحابو پسې، په دې سابقون اولون پسې ورپسې دي به احسان، په احسان سره. نو والذین هغه خلک اتبعوهم چې ورپسې دي هغو په سابقون الاولون پسې ورپسې دي به احسان، په احسان سره، په احسان سره په هغو پسې ورپسې دي. د دې نه مراد څوک دي؟ بعض علما وایي چې د دې نه هم صحابه کرام مراد دي. نو صحابه او دا هغه دي چې د صلح حدیبیې نه وروسته ایمان راوړلی. نو کم صحابه چې د صلح حدیبیې نه وروسته ایمان راوړلی هغو په اولنیو صحابو پسې ورپسې دي، په هغو پسې ورپسې دي په احسان، په اخلاص سره.
نو د هغو نه الله راضي دی. نو آیات د صحابه اولو او د صحابه او وروستنیو ټولو دپاره آیات کې فضیلت راغی. جمهور ذکر کوي چې والذین هغه خلق اتبعوهم چې هغو ورپسې دي په دې صحابو پسې ورپسې دي به احسان په احسان سره د دې نه مراد تابعین مراد دي. تابع هغه چاته وایي چې صحابه لیدلي. نو دا صحابه چې په دا تابعین چې په صحابو پسې ورپسې دي د هغو په نقش قدم روان دي. الله د هغو په حق کې وایي رضی الله عنهم، الله د هغو نه راضي دي. صحابه او تابعین صحابه کې اولنی چې ایمان راوړلی په سړو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی. په وړو کې چې اولنی ایمان راوړلی علی رضی الله تعالی عنہ دی. په زنانو کې چې اولنی ایمان راوړلی خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ده. په غلامانو کې چې اولنی ایمان راوړلی زید بن ثابت او بلال رضی الله تعالی عنہ. هغه غلام چې هغه آزاد شوی په هغو کې چې ایمان راوړلی زید بن ثابت دی رضی الله تعالی. او هغه غلام چې هغه لا په غلامتوب کې ایمان راوړلی بلال رضی الله تعالی عنہ. او تابعین اکبر د تابعین غټ تابعین فقهای سبعه د اهل مدینی دي. د مدینه منوره کې فقهاو دا ډېر اوچت تابعین دي. په هغو نومونه دا دي سعید بن مسیب، قاسم بن عروه، عروه بن زبیر، خارجه بن زید، ابو سلمہ بن عبدالرحمن، عبدالله بن عتبہ بن مسعود او سلیمان بن یسار. دا ټول تابعین دي او دا په اوچت تابعینو په مدینه منوره کې. امام احمد بن حنبل وایي چې په تابعینو کې افضل سعید بن مسیب دی. سعید بن مسیب د جرح او د تعدیل امام هم دی، لوی محدث هم دی، فقیه هم دی. چې کله امام احمد ته وویلی شو چې سعید بن مسیب افضل دی او علقمه او اسود. علقمه او اسود دا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ شاگردان دي د کوپی. نو امام احمد ویل چې سعید بن مسیب هم افضل دی، علقمه اسود او علقمه دام افضل دی. علقمه او اسود دام افضل دی. دا اوچت ورد خلق دی. په دې آیات کې تاسو وګورئ الله د صحابو څخه قید را نه وړ، دا سابقون الاولین ووایه بس چې مهاجرین او انصار دي، نور څخه قید یې ورسره نه وړ. خو والذین د تابعینو څخه یو قید راوړ هغه خلک چې د دغه صحابو اتباع یې کړې ده به احسان، په احسان سره. احسان څه مطلب؟ دای مقید که تابعینو چې د صحابو اتباع کړله نو هغې مقید که به احسان لپسه. احسان دا مطلب احسان چې ښه اتباع یې کړله، ښه اتباع یې دا ده چې هغو د قرآن او په حدیث پسې دا صحابه ورپسې
دیوم د صحابه په هغه مسالو چې کوم د قرآن او د حدیث موافق دی هغه اجتهادات چې یاره هغو د قرآن او د حدیث نه راغیستي دي په هغه پسې ورپسې احسان معنا ده یا احسان مطلب دا ده چې دا تابعین به صحابو ته دا تابعین د صحابو پسې به احسان چې د هغو په حق کې خپلې ژبې ښې خوځوي احسان حسن چې خپلې زبان د هغو په حق کې ښه خوځوي چې د صحابو په حق کې زبانونه بد خوځول نو هغه سړی خو د خیر نه محرومه دی عمر رضی الله تعالی عنہ هغه والانصار وایو سابقون الاولون د مهاجرین نه وي والانصار و انصار اول الذین کې واو نه وایو الذین هغه انصار چې تابعداري کړله د اولینو مهاجرینو په احسان دسې وي نو ابی رضی الله تعالی عنہ یې راوغوښتو هغه ورته وویل چې دا ابی ته یې وویل چې دا آیات څنګه دی هغه ورته وویل چې والانصار والذین واو یې پکې راو عمر رضی الله تعالی عنہ وویل چې ته بیا ووایه هغه ورته وویل چې السابقون الاولون او والذین کې به واو راو لهذا ابی رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله ابی رضی الله په آخر کې عمر رضی الله غصه شو چې جبرائیل علیه السلام دا نازل کړی دی پر رسول علیه السلام باندې والذین واوې راوړي او که خطاب د عمر پلار او عمر داسې نه وایي نو هغه ځان له خبره ده نور قرآن دا دی چې والذین نو عمر رضی الله هم د خپلې خبرې نه راوګرځي وممن او بعض له هغه نه حولکم چې چاپېره ستاسو نه دي من الاعراب د اعرابونه منافقون منافقان دي ومن اهل المدینه او بعض له اهل مدینې نه مردوا علی النفاق کلک شوي هغو علی النفاق په نفاق لا تعلمهم تنپیجنی اغلرا نحنو منگا نعلمهم منگ پیجنو اغلرا سنعذبهم زردا چه منگ با عذاب ورکو اغلرا مرتین دوکرتی ثم بس یردون رد بغلشیاغو الى عذاب عذاب تا اغا عذاب عظیم چلوی ده نبیا با اغا عذاب عظیم تا رد کشی وممن هغه چې چاپېره ستاسو نه دي د اعراب نه منافقین دي چونکې په صورت توبه کې د منافقینو بیان دی نو چې کله په صورت توبه کې د منافقینو بیان دی نو لہذا پا دے آیاتونو کے وسا دا اعرابو نا جے دا مدینی منوری نا جے کمی گیر چاپیر دا منافقینو پرقیوی دا اغو بیان کی دا منافقین قبیلے وی چی باغی کی منافقین آغا منافقین کم دی کمی پرقیوی کمی قبیلے وی دا مدینی گیر چاپیر جوہینہ وا مزینہ وا اشجاو اسلمو غپارو دا پرقیوی چه دا مدینه منورینا گیر چاپیرو اللہ ذکر کئی چه پا آغو که منافقون ناغو که منافقین آغا منافقان دی اشکال پی واردی گه چه دا قبیلو خو رسول علیہ السلام مدهم کرد اسلم سالہ اسلم چې رسول سمې چې الله دیو لره محفوظ کړلی غفرهم الله الله هغو ته بخښنه کړله نو رسول علیه السلام خو د دغه قبیلو
مد هم کړل خو موږ د هغې نه جواب کوو چې رسول علیه السلام چې دغه مدح کړله نو په دې وجه چې په دغه قبیلو کې کم مسلمانانو د هغو په وجه باندې د دیو مدح کړله دا مطلب او کم چې دغه کې اغلب نو اغلب په هغه کې منافقین مردو علی الایمان کلک شوي هغو علی الایمان په ایمان مرد څه ته وایي عرب ذکر کوي رملة مرداون شګره مردا چې څه بوټی پکې نه راټوکېږي ولې که په شګه کې بوټی راوټوکېږي نو شګې پټوي که نه دارنګې وایي غصن امردون خاخ د امردون چې پاڼې پکې نشته نو چې کوم خاخ داسې چې په هغې کې پاڼې او څانګې نه وي هغې ته خاخ امرد وایي عرب ذکر کوي غلام هلک دی امردون امرد هغه هلک ته وایي چې د هغې ګیره نه یې راغلي ګیره نه یې راوتي عرب وایي تمرید البنا تمرید البنا مطلب دی تملیسه چې دا آبادي کلکه جوړه کړله نو د مرد لفظ اصل معنا ظهور دی ظهور دی او دا کم معنا چې ما په دغه ټولو کې ظهور پکې دی الک دی امرد یعنی ګیرې نه ده را ظاهر شوي دغه پکې راغی هغه اعضا مخ هغه ښکاري علما د دې تفسیر کړلی د مرد چې یو کار د یو سړي عادتي په یو کار کې د سړي تجربه نو هغې ته مرد وایي مراد د دې نه دا دی مردو علی النفاق چې دیو ماهر دی په نفاق کې دا مطلب چې یو کار د سړي تجربه او یو کار د سړی عادت نو په هغې کې هغه ماهر نو دا مطلب لا تعلمهم ته نه پېژنې ای نبي هغه منافقان لره دغه منافقان ته نه پېژنې البته دا منافقان ته نه پېژنې ای نبي خو په دغه وخت کې نبي نه پېژانده چې دا آیات دا صورت کله نازل شو او وروسته بیا الله تعالی رسول علیه السلام ته ورښولي لتعرفنهم فی لحن القول راغلی دی چې خامخا ته پېژنې هغو لره فی لحن القول په نرموالي د وینا کې نو په نرموالي د وینا کې چې دوی نرمې خبرې کوي ته بیا پېژنې الله وی نحنو منگا نعلمهم من پیجنو دیو لرا یا لا تعلمهم تا نپیجنی حقو لرا پا اشخاصو سا عامی پیجنی چه داری خو خاص نپیجنی خو ما در طویل چه الله رسول علیه السلام تا دا منافقان ورخولی رسول علیه السلام پا یو موقع که دو جمعه ورزو خود بیویل منافقان راغلیو رسول علیه السلام خواته ناستو رسول علیه السلام فرمایل خلکو قم یا فلان ای پلان کیا تا پاسا تا منافقی بلده قم پاسا تا منافقی درې دېرش خلک رسول علیه السلام را پاسول دا چې بار ته ووتل عمر رضی الله تعالی عنہ را روان دیو د عمر رضی الله تعالی عنہ په لار کې پټ شو دا د دې لپاره د عمر رضی الله عنہ پټ شو چې چېرته هغه ګمان دا ونه کړي چېرې جمع راخوره شوه دا ګمان به کوي یا هغه ګمان هغه زموږ د حال حقیقت نه خبر نشي چې عمر رضی الله عنہ مسجد نبوي ته راغی نو نور صحابه ورته ویل چې یار ای عمره الله جل شانه نن منافقان وشرمول
چې رسول علیه السلام به په منبر باندې ویل چې منافق پلان کې افاس داسې منافق سنعذبهم الله وایي چې موږ به عذاب ورکړو هغو لره مرتین دوه کرتې به الله وایي موږ دوی له عذاب ورکړو اوس د دوو کرتو عذاب ته وګورئ یو عذاب دا دی چې دیو به الله وایي چې موږ به دیو رسوا کړو نبی علیه السلام ته به د دیو حالات واضح شي نو دا عذاب نه شو نفاق یې را ظاهر کړ ټول مسلمانانو ته د دیو نفاق را ظاهر شو دویم عذاب د عذاب قبر دی یا دویم یو عذاب دا دی چې په دیو باندې به حدودي چې ګناهونه کول په دیو باندې به حد جاري دغه عذاب دی دویم عذاب په دیو باندې عذاب قبر یا په دیو باندې دو عذاب دی یو عذاب داره چې کله جهاد راشي دا په دیو باندې عذابي او بیا بل د دیو نفاق چې خلق پیژني دا بل عذاب شو ثم پس یردون رد بکل شیعو الى عذاب عظیم الویتا د دې آیات نوازه شو چې په قبر کې عذاب شته ځکه چې مرتين نه مراد دو عذاب زرد چې موږ به عذاب ورکو غولا مرتين دو کرته به موږ غولا عذاب ورکو یو عذاب د دنیا دی او یو عذاب د قبر دی نو زرد چې موږ به غولا دو عذاب ورکو نو په قبر کې عذاب دی ځکه مرتين ذکر کړي و آخرون او نور دی اعترفو چې اقرار کړل هغو بذنوبهم په ګناهونو خپلو سره هغو په ګناهونو خپلو سره اقرار کړل خلطو خلق کړه دی هغو عملا صالحا عمل صالح و آخر او بل سیئه بد عسى الله قریب د الله تعالی ان یتوب علیهم چې توبه قبول کړي الله تعالی د هغو ان الله بشک الله تعالی غفور بخښونکی دی رحیم مهربان دی و آخرون و نور دی اعترفو چې هغو اقرار کړی دی د ګناهونو خپلو د خپلو ګناهونو اقرار عمل صالح هم کړی دا او ګناهونه هم کړي نو قریب ده چې الله هغو ته عفو وکړي په دې ځای کې درې قسمه خلک ذکر شو یو اول صحابه چې مهاجرین دي او انصار دي دویم تابعین دي دریم وس هغه خلق دی چې مؤمنان دي خو د هغو نه ګناهونه شي د هغه خلقو بیان دی په دې آیاتونو او مخکې چې صحابه ذکر شو نو دوه قسمه مهاجرین او انصارو خو د انصارو صحابه انصار د مدینه خلقو ته وایي د انصارو ډېر لوی مقام دی په صحابو کې د انصارو مقام سوړوکی مقام نه دی رسول علیه الصلاة والسلام د حنین مال راواغستو د جارانیه په مقام تقسیم کو په دغه مال کې قریشو لا مال ډیر اغوله ورکه انصارو له رسول علیه السلام مال لږ ورکه
لہذا انصارو لے او ورم نک پا انصارو کې بعض الکان کشرانو هغه وویل چې د دې کافرانو د دې قریشو اینی زمنګه د تورو نساسي او رسول علیه السلام منګه پرېښودو هغو له مال ورکړ رسول علیه السلام دا انصار ټول راغونډ کړه او په یوې خیمې ته راوست رسول علیه السلام ورته وایي چې ای جماعت د انصاره ولی الله په تاسو باندې احسان نه دی کړی په ایمان سره چې ایمان هم راوړلی وخصکم بالکرامت الله تاسو له په کرامت سره خاص کړلی او الله تاسو لا غوره نوم درکړلی چې انصار الله و انصار رسول الله چې تاسو انصار د مددګاران د الله او تاسو مددګاران د رسول د الله دومره احسان کړلی بیا رسول علیه السلام د انصارو ته وایي که هجرت نه وی نو زه به عام یبه زه سړی وی د انصارو نه یعنی ما دا غوښتنه شوه چې زه د انصارو نه یو سړی او بیا رسول علیه السلام انصارو ته وایي که چېرته خلک روان وي وادین په یوه لار باندې او انصار په بله لار باندې رواني نو رسول علیه السلام وایي چې زه به روان یم په هغه لار چې په کومه لار باندې انصار روان دا انصار مقام دی رسول علیه السلام بیا دیو ته وایي افلا ترضون ای تاسو راضي نه یي چې خلک به دا غنیمتونه وړي اوښ به وړي بیزه به وړي دا او تاسو به خپلو کورونو ته رسول د الله وړئ زه به ستاسو ته صحابه ورته وویل رضینا یا رسول الله موږ راضي اوس انصار پاسېده رسول علیه السلام ته خبره کوي دا انصار رسول علیه السلام ته وایي چې وجدتنا فی ظلمة ای رسوله تا موږ موندلي یو په تیارو د کوپر کې فاخرجنا بک الله الی نور الله ستا په وجه باندې موږ نور د ایمان ته راویستو ای نبي تا موږ د جهنم په غاړه باندې موندلي وو لہذا ستا په وجه باندې الله موږ د جهنم د اور نه خلاص کړو ای نبي تا موږ موندلي وو ګمراه الله منگ تا پتا باندے ہدایت کر لے منگ راضیو پا اللہ باندے انصار وی درب او پا اسلام باندے نبی او محمد علیہ السلام زمانگ نبی رے پا دے باندے منگ راضی دا انصار نبی علیہ السلام دے انصارو تویل چتا سو ما تبغ دا کم جوابم چې راکه د دې نه په غیر جوابم تاسو مال راکولی شو هغه غیر جواب دا دی چې تاسو دا ویلي وی چې ای نبي ته موندلی شوی وی شړلی شوی چې خلکو مکې را شړلی وي موږ تاله پناه درکړه او خلکو ستا تکذیب کاو لہذا منگا ستا تصدیق کرلے پتا ایمان راوڑلے خلقو تزلیل کڑوے منگا دے امداد کرلے اگر دن چه خلقو ستا نرد کڑو منگا ستا نقبول کرلے نو لہذا رسول علیہ السلام دیتا ہوئی چه تاسو دسی جواب مالا راکی چه ستاسو پا ما باندے چه دسی وا چه زمانگا اے رسول پتا باندے احسان دے رسول علیہ السلام انصار وی چې نا بل الله بلکې دا الله او دا رسول دا الله په منګ باندې فضل دی په منګ احسان دی او په منګ هم دی او په غیر باندې دی انصار داسې خلک دا مقام د انصارو دی
نو په دې ځای کې اوس درې قسم خلک ذکر کوي چې هغه عام خلک دی چې هغو ګناهونه هم کړلي او هغو د نیکۍ کارونه هم کړلي. الله جل شانه په دې آیاتونو کې د هغو بیان کوي. د آیات مطلب ته وګورئ چې یو سړی د ګناه هم کوله او عمل صالح هم کړلی نو الله به هغه ته عفو وکړي. ګناه هم کړلی عمل صالح الله به ورته عفو وکړي. د دې وجې نه ابو عثمان ذکر کوي چې نشته په قرآن کې آیات د امید په نظما باندې د دې آیات نه، ځکه چې په دې آیات کې الله چا ګناه کړله نیکۍ هم کړله الله به ورته عفو وکړي. نو د امید آیات شو. بیا د دې آیات تفسیر رسول علیه السلام کړلی. رسول علیه السلام وایي چې د یوه شپه ماته 2 کسان راغله، لہذا دغه 2 کسانو ما لره راپاڅاوه. زه خوب راپاڅاوه. نو په خوب کې زه بوتلم یو ښار ته چې دا ښار د خښتو دی او دا خښتې د سرو زرو د سپینو زرو دي، داسې ښار جوړ. په دغه ښار کې ما سړي ول د اوږد خوب دی خو کومه چې مقصد یې هغه به تېر. نو په دغه ښار کې رسول علیه السلام وایي چې ما د سړو سره ملاقات وکړ. نیم طرف د دغه خلکو ډېر سخت ښایسته و، داسې ښایسته و چې ته څه شي ته ګورې نو داسې ښایسته شی به تا نه لرې، او نیم طرف د هغو ډېر قبیح و، داسې قبیح و چې داسې قبیحه شی به تا نه لرې. هغه دواړو کسانو چې زه بولی وم هغو راولګېدو، دغه خلکو ته یې وویل چې لاړ شئ او دغه نهر کې ور ولویږئ. هغه خلک ورله په نهر کې ولمبل. بیا چې راله الله تعالی چې هغه نیم طرف یې قبیح و هغه نیم طرف یې ښایسته شو او دیو په غوره صورت کې شو. رسول علیه السلام وایي چې دغه 2 فرشتو نه ما تپوس وکړو چې دا خلک څوک و چې نیم طرف یې ښایسته و او نیم طرف یې بد و. رسول علیه السلام هغه 2 ورته ویل چې دا هغه خلک دی ستا په امت کې چې دیو نیکۍ هم کړې وې او ګناهونه هم کړي. نو لہذا دی نیکۍ او ګناهونه هم کړې وې، الله جل شانه هغو ته عفو وکړه او هغه ټول ښایسته شو. نو دا د امید چې ګناه یې کړی الله ورته ګناه معاف. خلطو چې خل کړی هغو عملا صالحا، عمل صالح، عمل صالح د څه شي څخه کړی بې آخره د بل سیئا. نو واو په معنا د باده، خو ولې معنا د باده کې ځکه چې خلکو په 2 شیانو په مابین کې راځي او واو دپاره د جمع دی جو عمل صالح او عمل بد دا دواړه دیو خلق کړلی. دا مطلب خذ ته واخله ای نبي من اموالهم د مالونو د هغو نه صدقه صدقه تطهرهم چې ته پاک کې دیو لره وتزکیم او ته تزکیه وکړې د هغو پرې ما سره وصلي علیهم او ته درود لیک ته وصلي علیهم ته دعا کوه په دیو باندې. ان صلاتک بېشکه دعا ستا سکن لهم ذریعه د آرام دا د دیو دپاره. والله تعالی سمیع اورېدونکی دی علیم عالم دی. نو لہذا مالون د صحابو به مالونه راوړه، الله وی مال ته اخ تو طهرهم ته پاکې کوه په دیو باندې په دې صدق ته پاکوه دیو لره. تزکیه هم پاکوالی ته وایي په دې ما سره ځکه چې په صدقاتو سره سړی پاکېږي. علم یعلمو آیا دې خلکو نه معلومه کړې ان الله بېشکه الله تعالی هو الله تعالی یقبل توبته قبل توبه عن عباده د بندګانو فلنا ويأخذ الصدقات او اخلي الله تعالی صدقات صدقي
وان الله بشک الله تعالی هو الله تعالی التواب ډېر توبه قبلونکی دی الرحیم مهربانه دی علم یعلمو آیا د خلکو نه ده معلومه کړې چې الله تعالی هو دا توبه قبلوي بلکې الله خو توبه قبلوي نو چې ګناه هم کړی ده نو ناامیدۍ خبره نه ده چې کله دیو اعتراف په خپلو ګناهونو باندې وکړو اعترفوا بذنوبهم چې اعتراف یې وکړو نو لهذا الله او توبه یې ویسته الله یې توبه قبلوي دا مطلب وقلت ورته وای نبی اعملوا عمل کوئ تاسو فسیر الله زر ده چې ومني الله تعالی عملکم عمل ستاسو ورسوله او رسول به ویني رسول الله به عمل ستاسو والمؤمنون او مؤمنان دا به ټول عمل ستاسو وي الله او رسول مؤمن عمل کوي دې کې کوي وستردون زر ده چې تاسو برات کړئ شئ الی عالم الغیب عالم د غیب ذاته والشهادت او چې عالم دی په حاضر باندې شهادت فینبئکم نو خبر به درکړي الله تعالی تدره په هغه څه باندې کنتم چې وایي تاسو تعملون تاسو عمل کوو وآخرون نور کسان دي مرجون چې وروسته کړی شوي هغو لامر الله حکم د الله ته اما یا يعذبهم الله به عذاب ورکړي هغو لره و اما یتوب علیهم یا به الله تعالی متوجه شي په رحمت سره په هغو باندې والله الله تعالی عالم دی حکیم حکمت والا دی دې آیاتونو ته وګورئ په غزوه بدر کې غزوه تبوک کې لس تنه صحابه کرام داسې وو چې دا لس تنه صحابه کرام بغیر څه عذره د دې غزوې نه وروسته شوي او دا څه وړه خبره خو نه وه چې رسول علیه السلام جهاد ته ځي او دیو د هغې نه وروسته کېږي نو په دغه لسو کسانو کې اووه کسان داسې وو چې دغه کسانو راولګېده اووه کسان چې رسول علیه السلام راغی راته نو لهذا دیو خپل ځانونه راواخیسته د مسجد نبوي په ستنو پورې وتړه چېره موږ نه ګناه شوې خپل ځان یې په دې ستنو پورې وتړه هغو په حق کې الله مخکینی آیات نازل کړو چې وآخرون نور دي چې اقرار کړی و هغو د ګناهونو خپلو اخل کړی و هغو عمل صالح او نور سیء ابد هغو په حق کې دغه آیات نازل شو لهذا الله هغو ته عفو وکړه هغو ته عفو وشوه رسول علیه السلام یو تن ته ویل چې هغه راپرانیزه زه هغې راپرانیسته بیا هغو چې رسول علیه السلام له کله راتله نو مالونه یې راوړو نو الله وروسته آیات نازل کړو چې خذ د دې مالونه واخله صدقه هم ترې واخله هغه اوس درې تنه صحابه داسې وو چې هغو وروسته شوي نه د دغه څه ځان وتاړه پستن او وروسته شوي هغه کې یو کعب بن مالک دی بل هلال بن امیه دی دریم مراره بن ربیعه دی نو دې دریو تنو صحابهو نه پستنو پورې ځان وتاړه او چې د رسول علیه السلام خواله راله نو صافه خبره وکړه چې یا رسول الله زموږ څه عذر نه و موږ پاتې شو د دې واقعه په اوږد حدیث دی انشاءالله سبا ته زه ویم خو د دې واقعه وروسته را روانه ده وعلى الثلاثة الذين خلفوا په عقل ته ببحثو مرجونه چې دي وروسته کړی شوي د څه د هغه اوو کسانو نه د هغو ته توبه قبوله شوه او دیو د هغو نه وروسته کړی شوي دا نه ده چې مرجونه دي وروسته کړی شوي د جهاد نه وروسته کړی شوي دا نه وه
دیو به پخپل د مرجو نه معنا دا ده چې دی وروسته قید شوي دي امر د الله ته یعنې توبه د دی وروسته شوې ده امر د الله ته نو اوس یا به الله عذاب دی له ورکړي یا به توبه اما یتوب علیه الله دا ګوره و اما داسې شک الله تعالی نه کوي چې الله به عذاب ورکوي یا به توبه قبل دا شک په نسبت څه دی خلکو ته دی د خلکو ته چې یاره د خلکو ته په زړه کې دا ده چې یاره الله به یا عذاب ورکوي یا به توبه ورکوي اوس اخوا نور کسان دي چې هغه د منافقان دي د منافقانو چالونه الله ذکر کوي د منافقانو حیلې الله ذکر کوي د منافقانو نفاق کته الله ذکر کوي والذین هغه خلق اتخذوا چې نیولی هغو مسجدا مسجد ضرارا د پاره د ضرر جومات یې جوړ کړلی خو د پاره ضرر و کفرا او د پاره د کفر د کفر د پاره جومات جوړي و تفریقا بین المؤمنین او د پاره د جداوالي په مابین د مؤمنانو کې په مابین د مؤمنانو کې جداوالی چې مؤمنانو کې جداوالی راشي و ارصادا او د پاره د ارصاد انتظارګاه چې انتظار کوي لمن زید انتظار لمن د پاره د هغه چا حارب الله چې جګړه مخالفت کړلی هغه د الله او د رسول الله من قبل مخکې د جماعت یې نیول دی ولیحلفن او خامخا قسمونه خوري هغو ان اردنا چې موږ اراده نه لرو الا ان اردنا چې موږ اراده نه لرو الا احسانا مگر د احسان والله تعالی یشهد گواهی کوي انهم بشک هغو لکاذبون خامخا دروغ ویونکي دي آیات تر ټولو ګورې بیا بیا بحث کوو لا تقم فیه الله نبی ته وایي چې ته مه ودرېږه په دغه جومات کې ابدا همیشه لمسجد خامخا جومات اسس چې د هغه بنیاد ایښودل شوی دی علی التقوا په تقوا باندې من اول یوم د اول ورځ نه کم جماعت پہ مسجد قباء احق ډېر لایق دی ان تقوم فیه چې ته ودرېږې به کې فیه په دغه جومات کې رجال سړي دي یحبون خوښوي هغو ان یتطهروا چې ښه پاکي حاصله کړي هغو والله تعالی خوښوي المطهرین ښه پاکي حاصلوونکي آیا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا دا بیان د منافقانو دی په دې آیات کې د منافقانو بیان دی په دې منافقانو کې یو تنو ابو عامر نوم دا په مدینه منوره کې نصرانی شوی رسول علیه السلام چې مدینه منوره ته راغی نو ده ته یې ویل چې ابو عامر فاسق چې دا فاسق دی دا د مدینه منورې نه لاړ او شام په دغه طرفونو کې چرته اوسېده دا ډېر عجیبه کار وکړ دا کار وکړو چې په مدینې د خلکو یو جماعت ته ویل چې تاسو دغلته یو جماعت جوړ کړئ په دې جماعت کې به زه د روم او د دې خلکو نه زه به لښکر درولم اسلحه به په دغه ځایونو کې تاسو جماعت کې جمع کړي څه اسلحه به موږ درولو او په مدینه منوره باندې به د دغه جومات نه حمله وکړو رسول علیه السلام به وباسو د مدینې منورې لهذا منافقان راولګېده د مسجد قبا خواته مسجد ضرار جوړ دا مسجد ضرار جومات یې جوړ کړ دغه مسجد ضرار چې کله جوړ کو نو رسول علیه السلام ته راغله
او رسول علیه السلام ته ویل چې یا رسول الله ته راشه زموږ په دې جومات کې مونځ وکړه چې په دې جومات کې ته مونځ وکړې او موږ جومات جوړ کړی دی ځکه چې موږ نه بل جومات ته تللی نه شو باراني او دا چرګ یخني نو لہذا موږ جومات جوړ کړ بعض